دا زمونږ مشهور فقها دي، احناف دي، موږ تاسو ته ذکر کړل چې تبرک په دغه مای زمزم باندې نیول او دغه رنګه چې د مخکې کومې خبرې مذکورې شولې ذکر شولې په دې ټولو باندې تبرک نیول او حاصلول دا چې کوم دی جایز دی. اوس بله خبره دا کوو چې کم کویان یا کم چینی د اولیاو د قبرونو خواته دي په هغې باندې برکت حاصلول څنګه دي؟ نو د حضرت ایوب علیه السلام واقعه الله تبارک تعالی په قرآن کریم سورة الصاد آیت نمبر 42 کې ذکر کړی چې ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. په خپل د دغه خپې وهلو د حضرت ایوب علیه السلام سره رازنده کړه، لکه څنګه چې د زمزم اوبه د حضرت اسماعیل علیه السلام د قدم د وهلو سره زنده شوي دي، هغه برکتي ګرځېدل. دغه رنګې د حضرت ایوب علیه السلام د خپې وهلو سره دغه چینه راووتله، هغه مبارک پکې غسل وکړو، الله تبارک تعالی ته شفا ورکړه، د مبارک بیمار نو هغه نبی د الله تبارک تعالی نو نبی د الله تبارک تعالی چې یو چینه کې غسل وکړو دغه ځای کې د کوم د برکت حاصل شو، اوس موږ او تاسو هم برکت حاصلولی شو. اوس زمونږ او شریعت ته کرا شو که څوک دا اعتراض وکړي چې دا شرعي من قبلنا دا جایز نه دي، اگر چې هغه خبره په خپل ځای باندې ثابته ده چې شرعي من قبلنا کې خبره دا ده چې هغه که زمونږ په شریعت کې رد شوي نه صراحتا نو هغه زمونږ لپاره شریعت دي، او که شرعي من قبلنا صراحتا زمونږ شریعت رد کړي او بیا زمونږ لپاره شریعت نه دی. نو دا کومه مسله چې ذکر شوه د حضرت ایوب علیه السلام دا خو زموږ شریعت نه ده رد کړې صراحتا، نو زموږ دپاره هم د دې نه استدلال کیدی شي او زموږ دپاره دلیل کیدی شي. اوس په عموما ذکر کو زموږ په خپل شریعت مطهره کې چې کم چینی او کویان دي او هغې کې یو نبي د الله تبارک تعالی یو ولی او بس کړي یا یې نه چې کومه دی او دس کړی یا یې نه غسل کړی او دې ته دغه چینی او دغه کوی ته د کم برکت د دغه ولی الله او د دغه نبي نه ورغلی، آیا دې سره برکت حاصلول څنګه دي؟ امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحه 333 کې فرمایي چې وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ منها. وای دغه رنګ قصکې به چې بیا کله مدینې منورې ته لاړ شي هغه کویان چې کوم کویانو نبی علیه السلام اودس کړی دی ويغتسل ويشرب منها، آیات نه غسل کړی وي، آیات نه چې کم دی وبس کړی وي، آیات اودس کړی، نو دغه کویان هم چې کم دی دا به قصکې او دې ته به ورځي او دا په مدینه منوره کې و کویان دي، خو دا به ته ولې ورځي؟ طلبا للشفاء وتبرکا به، یو به طلب د شفا کې چې الله تعالی ماته د باطني او د ظاهري امراضونو شفا راکړي او دغه کویان نه به وبس کړي، او بل وتبرکا به اول به تبرک حاصله دغه برکت ورته چې کم دی الله تبارک تعالی ورکړی دی دغه نبی علیه السلام د لاس لګېدو د وجې نه برکت ور باندې حاصله. دغه رنګې مولا علی قاری رحمه الله په مجموع رسائل کې فرمایي په جلد 2 صفحه 262 کې چې دا کویان په مدینه منوره کې 19 کویان دي، خو دا ور کې مشهور دي او نبی علیه السلام مبارک په دې نه اودس کولو، آیا به چې کم دی ته غسل کولو یا به دې نو بس کړي نو ته به هم ورځې او دغه نه وسو بس کې چې هغه برکت درته حاصل شي دغه کویانو نه. دغه رنګې دغه کویانو د وبس کل مولا علی قاری رحمت الله علیه بیا په دغه مذکور کتاب مجموع رسائل جلد 2 صفحه 263 کې بیا فرمایي چې فرمایي و باستحباب ما ذکر من الاتيان بالآبار والمساجد والآثار المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم صرح جماعة من العلماء. وای دا خبره مستحب ده چې دا کوم کویان ذکر شو دا کوم مساجد چې نبی علیه السلام ته دغه جماعتونو نسبت کیږي او دغه کویانو چې نبی علیه السلام ته ورغلي او ناسته سره کړی ده، وای دا خبره په دې علماو تصریح کړی ده چې دې ته ورتګ او الته برکت حاصلول دا مستحب دي. دغه جماعتونو ته چې کوم نبی علیه السلام ورغلی دی او نبی علیه السلام ته منسوبه دي دغه کویان ته دې ته ورتلل او برکت نه حاصلول، مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې دې ته ورتلل دا مستحب دي او برکت نه حاصلول پکار دي، مستحب شو. دغه رنګي د قاضي ثنا الله فانفتی رحمه الله په جلد نمبر 1 صفحه 217 د سوره بقره 195 آیت په تفسیر کې واقعا د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دا او حاکم په مستدرک کې په مناقب د ابي ایوب انصاری کې نقل کړی دا. د فرمایي چې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر په قسطنطنیه کې دی او خلق د قبر ته ورځي او زیارت کوي ويستشفون به اذا قحطوا، او چې کله په دې خلکو باندې قحط راشي نو دوی د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر ته ورشي، اول ته چې کم دی د الله تبارک تعالی سوال وغواړي، د باران سوال ته وغواړي، الله تبارک تعالی ور باندې باران وکړي.
دا بیا چې کوم دی قبر ته ورتلل اول ته سوال کول دی بیا دا خبره کې قبر ته ولې ورځي الله خو د مړي درک نه نږدې دی کور کې غواړتي نه نو دې ټول روایتونه قبر ته ورتلل ثابت شو الته دعا کول او مخکې په دې باندې مستقل منګه یو لس دولس تقریبا حواله ویلې وي چې قبر ته ورتلل اول ته دعا کول دا مستحب دی او دغه مقصود دی لکه الته کې رحمت الله تبارک وتعالى ډیر وي ام الله قاری رحمه الله په مرقات جلد 2 صفحه 47 کې نقل کړي چې وقبره معروف الى اليوم قبر دا ایوب حضرت ابو ایوب انصاری الله عنه مشهور دی د نن ورځې پورې یستشفون به فیشفون خلق ورزي ولته چې کم دی برکت حاصلای استشفاء ور باندې حاصلای نو دې ته چې کم دی الله تعالی شفا ور کوي یا ور باندې کم دی باران د الله نه غواړي سوال الته د باران الله ور باندې باران نه کوي بل مولا علی قاری رحمه الله مرقات جلیک صفحه 64 کې نقل کړي چې زه د صاحب د مشکات چې مشکات چا لیکل دی وای دا قبر ته ورالم چې په نصابور کې دی او بعض صحیفه مې چې کوم د سزان سره ولستله علی سبیل التیمم والتبرک په طریقې د تیمم او تبرک سره عند قبره د قبر په خوا کې ورأيت آثار البركه ورجاء الاجابه في تربته وما دغلت ډیر آثار او برکت ولید او ډیر امیدونه به د اجابت د خپل دعا په دقه خاور خواته ولیدل ډیر څه دا صاحب کشف دا اولیاء نو دغه هر څه حس کېدل ځکه چې مظهری فیوزی کې لیکلي دي په جلد نمبر 1 کې مظهری چې د اولیاء د قبور سره کې ناستل نو دغه ته چې صاحب د حالي ورسره کینی نو د تر ډیر ناشنا حالات کشف کیږي او زړه چې کم د فایبر مطمئن کیږي او صاحب د حالي ګوري هر سړي کار نه دی ندام مولا علی قاری رحمت الله ما قبر ته ورغل ته دعا وکړه تبرکان نو که قبر ته ورتله دعا کوله تشیل کوي نو د علماء مبارک څه فرمایي او دومره علماء په حق کې بیا څه پتور کول کیږي دا ډیره خطرناک پتو ده چې تبرک په آثار د صالحینو باندې دا کفر او شرک وګڼل شي نغر ابن کثیر رحمه الله په داوی نهایا جلد نمبر 4 او صفحه 165 کې نقل کړي چې یو زنانه ام حرام رضی الله تعالی عنها دا د خپل سورنه را پرې وتله نو پات شوله ده فرمایي چې دقل تو تخلق قبر جوړ کو يعظمونه قبر تعظیم ورته خلق کوي ويستشفون به او دغه چې کم ده شفاء حاصلای الله تعالی نه شفاء غواړي د قبر خواته ويقولون واجي قبر المرأة الصالحة دا قبر د یو زنانه صالحه ده دام چې کوم ده ابن کثیر رحم الله ډیر یو جارح عالم هم ده او ابن تیمیه په شاګردانو کې هم ده خو بیا هم هغه وی چې دغه شهید زنانه چې صحابي زنانه ده د قبر ته خلک ورزي او طلب د شفا په کوي او برکت په حاصلای او د الله نه کوم ده هغه د سوالونه غواړي نو د په دې خبره باندې رد نه کو اول کې صراحت سره ذکر کړل او دا ډیرو د ابن تیمیه په شاګردانو کې د بعض مسایلو باندې ختیز ورزي خدا مسلې چې کوم ده هغه ذکر کړل او را دي ور باندې ونه کړ دا رنګي مرقات جلد نمبر 1 او صفحه 61 کې واقعا نقل کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه په سمرقند کې چې کوم ده دفن ده او د سمرقند خلکو ډیر کرته د الله تبارک تعالی نه هغه بارانونه وغختل چې په دیو باندې باران وشي خو په دیو باندې باران ونه شو د سمرقند خلکو باندې ډیر بارانونه وغختل خو باران ور باندې ونه شو قحط سالی ور باندې راغله نو چا ورته ویل چې تاسو د امام بخاری رحمه الله قبر ته ورشئ اول ته د الله تبارک تعالی نو سوال وغواړئ شاید چې په تاسو باندې باران وکړي شي نو فرمای مولا علی قاری رحمه الله مرقات جلیک صفحه 61 کې ففعل خلق دسی وکړه وبکن الناس عند القبر او خلق ډیر وجړل د قبر په خوا کې او وتشفعوا بصاحبه او د صاحب د قبر باندې امام بخاری دی د الله نه دعاګانې وغوښتلې فارسل الله عليهم السماء بماء عزيز الله تبارک تعالی د اسمان په دې باندې بهتر باران وکړو ډیر بهتر باران چې به لیکلي دي اقام الناس من اجله خلق دغل تیسار شو د باران د وجنه نحو 7 ایام ورځ د خلق دغل ته او د ډیر باران د وجنه کور ته نشو راتله او ډیر سوالونه کړي خو باران ور باندې نه کېده او چې د امام بخاری رحمت الله علیه قبر شریف ته ورل اول ته د الله تبارک تعالی نه د امام بخاری رحمت الله علیه په وسیله او برکت باندې باران وغوښتو و ورځ ور باندې باران اورېدو د باران د وجنه د کور ته نشو راتله دغه رنګي په خیرات الحسان چې دا په مناقب د امام منیفر رحمت الله علیه کې لیکل شوی دی صفحه 145 مدنی کتابخانه ده د پاره کې لیکي
ابن حجر هیثمی رحمه الله د امام حنیفه رحمۃ اللہ بارے کې چې وان قبره یزار قبر د امام ابو حنیفه خلق ورزي زیارت کوي لقضاء الحوائج د پاره د خپل حاجتونو پوره کېدلو خلق ورزي چې زموږ حاجتونه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه د قبر په خوا کې پوره کیږي هلته ورزي او تبرک حاصله د الله نه غواړي او مولا علی قاری رحمه الله مرقات جلد 1 صفحه 71 کې نقل کړی دي چې وقبره بها یزار و يتبرك به قبر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه په بغداد شریف کې دی هلته خلک ورزي زیارت کوي او تبرک قرباني حاصلوي او محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی رحمه الله هم په عقود الجمان صفحه 455 کې لیکلي دي امام حنیفه رحمۃ اللہ علیه په باره کې چې لم تزل العلماء وذو الحاجه يزورون قبر الامام ابي حنیفه رضی الله عنه چې خلک او علما ګور عوام نه یواز عوام نه علما او خاوندان د حاجتونو ورزي د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیه قبر ته د زیارت کوي ويتوسلون الى الله تعالی عنده او د الله تعالی نه چې کوم دی وسیله سوال غواړي په وسیله او په برکت د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیه باندې وسیله ته پس کې نسی په قضاء حوائجهم هغه پوره کېدلو د خپل حاجتونو کې ګوره د امام حنیفه قبر ته راځي رضی الله تعالی عنه او الته د الله تبارک تعالی نه وسیله نسی په دې خبره باندې چې زمونږ هغه حاجتونه الله تبارک تعالی پوره کړي ويرون نجح ذلك او دوی داسې ګمان کوي او داسې ګڼي چې زمونږ کامیابی هم په دې خبره کې ده او زمونږ نجات هم په دې خبره کې ده چې د امام حنیفه رحمۃ اللہ قبر ته ورشي او الته د الله تبارک تعالی نه چې کوم د توسل نسی او د الله تعالی نه د برکت او وسیله باندې سوال وکړي هغه سوال به قبليږي او دغه خبره چې کوم د امید ده دا د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیه د قبر شریف باره کې خبره شوه علامه شامی رحمۃ اللہ علیه هم په شامی مقدمه کې په جلد 1 کې نقل کړی دي د معروف کرخی رحمه الله په باره کې چې د مشایخ کبارو نه مجاب الدعوات ته یستسقى بقبره خلق ورزي د قبر ته او الته د الله تعالی نه باران واړي او د په وجه او د په وسیله او برکت په الله تبارک تعالی په خلکو باندې باران کوي دغه معروف کرخی رحمه الله په باره کې علامه قشیری رحمه الله هم رساله قشیریه رساله قشیریه او صفحه 41 کې فرمایلی دي چې دا معروف کرخی رحمه الله کان من المشایخ الكبار دا د لوی مشایخونو مجاب الدعوه دعا به الله تعالی قبل ولا یستشفى بقبره او د قبر باندې کوم خلق هغه شفا حاصلې شفا ور باندې حاصلوي او بارانو د الله تبارک تعالی غواړي او بغدادیانو به ویلو چې قبر معروف الکرخی تریاق مجرب قبر د معروف کرخی رحمه الله تریاق مجرب ته دعاګانې ور باندې قبريږي او بار بار ور باندې تجربه شوې ده دا رنګي مفسر قرآن شاه اسماعیل حقی رحمه الله سوره حجرات آیت نمبر 11 په تفسیر کې لیکلي دي چې بغدادیان به ویلو چې قبر د معروف کرخی رحمه الله تریاق مجرب دا د معروف کرخی رحمه الله د قبر مبارک شولا چې درې علماء په دا تصریح وکړه بلکې زیات علماء د لیکل کړي دي امام زاهبی هم د مبارک لیکلي دي کنه په سیر اعلام النبلاء کې چې خلکو به ویلو چې قبر د معروف کرخی رحمه الله طریق مجرب دی یرید اجابه الدعاء المضطر عنده او اراده کوي چې دعا قبليږي د حاجتمند د په خوا کې او به ویل لان البقاع المباركه يستجاب عندها الدعاء هغه چې هغه د برکت ولا زي نو په دغه ځای کې دعاګانې قبليږي سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحه 197 آیا په ترجمه د معروف کرخی رحمه الله کې وګورئ هغه کې دا خبر ذکر کړی دا د معروف کرخی رحمه الله قبر طریق مجرب ته په برکت ولا زیګونو کې چې کوم ځکه برکت هغه زیګونو کې دعا د الله تبارک تعالی نه غوښتل هغه پکار دي ځکه مستجاب هغه دعا قبليږي نو دا د دې لپاره وایم چې بعض خلک وي د الله تعالی خو د مړی درک نه نږدې دي نو قبرون ته بیا ولې ورځي مونږ مو چې الله تبارک تعالی د مړی درک نه نږدې دي خدا کم زیګونه چې تبرک ولا زیګونه دي برکت ولا زیګونه دي الته دعا زیات قبل دو هغه دغه چې کم د امید شته دی او زموږ په خپل ځګي دلته دعا الله تبارک تعالی قبلای خو هغه امید نشته کم چې په هغه ځګونو کې چې الته برکت وي ولید الله تعالی یو صالح نیک انسان دغه په حضور کې چې کم د دعا قبل دلو هغه امید او برکت ته د سبب په بل ځای کې نشته دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایل د موسی کاظم رحمه الله په باره کې چې قبر د تریاق مجرب دی دا فتاوی شامی په مقدمه کې هم نقل کړی دي او اشعه اللمعات جلد 1 صفحه 762 کې هم هغه محدث عبد الله دهلوی ذکر کړی چې د اشعه اللمعات چاپ ته مکتب حقانیه
او د مشکات په حاشیه کې هم د خبره ذکر شوی ده او سنن ابو داود په حاشیه کې هم ذکر شوی ده باب زیارت القبور او باب د زیارت القبور کې دا خبره ذکر کړې ده چې امام شافعي رحمت الله علیه د موسی کاظم په باره کې فرمایل چې قبر د طریق مجرب ده دعاګانې هلته قبلېږي. ته ورنګي علامه ابن الحاج المالکی امیر الحاج المالکی